تاریخي حوالو سره که د شموزو کلی ډیر یاد دی نو دغلته کې یوه قدرتي چینه کومه چې د سوونو کالو راسې شتون لري د دې ځای د اوسیدونکو د اوبو ضرورت هم پوره کوي. ویلی کېږي چې دا چینه د سوونو کالو د اشوک د دور راسې دلته کې د دې خلکو د اوبو د ضرورتونو پوره کولو لپاره نن هم د اهمیت وړ ده. که قدرت د دغه کلي ابو هوا خوشګواره او مزیداره جوړه کړي نو د هر قسمه الودګۍ نه پاکه د صفا اوبو دا چینه د دغه ځای اوسیدونکي د قدرت یو بېتحاشه نعمت ګڼي. دا چینه د لرغوني آثارو ژوندی مثال دی او ځایي خلک په دې خبره فخر هم کوي چې د دې چینې له وجې خلک اوس هم په یو ځای د اتفاق سره راغونډیږي او خپل کلیوال ژوند د اتفاق او اتحاد سره تیروي. د دې ځای اوسیدونکو پښتونخوا ریډیو مردان ته څه داسې وویل. انګریزان وي چې ته راغلي وو هغوی سره سپي وو ښکاریان سپي وو سره نو هغوی چې ته دا ځنګل و مخکې نو دا چې ته یو سپی پکې وي لونو نو هغوی د دې نه دا دغه معلوم کړی دا چینه معلوم کړی دا ځنګل بیا په انګریزان بعد و هغې نه بعد بیا داسې لکه دا د مشرانو نه وروسته بیا مسلمانان راځي. تاریخ ګورو نو د دې 2300 سال شوي تقریبا دا د آکاش د وخت کوی دی او د دې چې کوم دی ډېر د دې یخ چې کوم دی ډېر وړوکی دی او سر تخ چې کوم دی دا په خوله باندې بهیږي بالکل هموار. قدرتي چینه ده او پخوانۍ زمانې نه چې موږ پیدا شوي دا قدرتي بس بهیږي او چې کله ګرمي شي دا تیز شي او چې کله ژمي شي نو دا ښکته لاړ شي. په دې جدید دور کې که د شموزو کلي اوسیدونکي د نوي دور سره زغل هم کوي خو ولې خپل روایات هم نه هیروي او د دې ښکاره مثال د سوونو کالو راسې قایمه دا چینه ده. پښتونخوا ریډیو مردان لپاره امان حبیب.